نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د زکات د فرض کېدو دپاره شریعت چې کم شرطونه مقرر کړي دي نو په هغه شرطونو کې یو شرط نصاب دی. د یو مسلمان مال چې تر څو پورې هغه متعین مقرر نصاب ته نه رسېدلی نو په د زکات نه دی فرض. نصابونه شریعت مقرر کړي دي، یو په سرو کې او دویم په سپینو کې. د سپینو زرو نصاب دی 52 تولې چاندي او د سرو زرو نصاب دی 9 تولې سره. دا سوال دا اکثرو خلکو په ذهن کې راځي چې د سرو او د سپینو په قیمت کې خو ډېر زیات فرق دی. نو د دغې سوال جواب دا دی چې همدقسې فرق د نبی علیه السلام په زمانه کې هم نو چې دغسې فرق د نبی علیه السلام په زمانه کې هم او هغوی دا دوه نصابونه مقرر کړي دي نو مونږ به منو هم او مونږ به ورباندې عمل هم کوو. زمونږ په عقل کې راځي او که نه راځي، زمونږ په سمجھ کې راځي او که نه راځي. ایمان او اسلام دې ته وایي چې الله او د الله رسول کما خبره وکړي نو د زړه په یقین سره یې ومني او بیا پې عمل وکړي. د هغې حکمتونه زما او ستا په عقل کې راځي او که نه راځي. لکه څنګه د منځونو چې کوم
رکعتونه دي 2 رکعاته 3 رکعاته 4 رکعاته نو د قیامت د ورځې پورې اچھا ته دا حق او اختیار نشته چې د منځونو په دې رکعاتونو کې تبدیلی راولي لکه څنګه الله جل مجلوه روزه په کال کې یو ځل فرض کړی نه او دا روزه به د رمضان په میاشت کې اچھاته دا حق نه دی حاصل چې دا روزه د رمضان نه بلې میاشتې ته راواړئ یا یې مخکې کې یا یې وروسته کې دغه د رمضان د میاشت په ژمي کې راځي که په هړ کې راځي او که په شکال کې راځي روزه به دې کې مسلمان نیسي لکه څنګه د حج دپاره شریعت مخصوص وخت مقرر کړی دی د ذوالحجې د میاشتې د 8 تاریخ نه راواله د ذوالحجې د میاشتې د 12 دیارلسمه پورې د قیامت د ورځې پورې به حج هم په دغه مقرر وخت کې کېږي څوک را مخکې کولی رسو کولی نشي د حج فرضي طواف شریعت یو اخی دی نو دا طواف به یو وي هیڅ چاته دا اختیار نه دی حاصل چې د حج فرضي طواف د یو پسې باندې دوکي او بیا په طواف کې شریعت و شکر مقرر کړی دي فرض طواف دی که واجب طواف دی او که نفلی طواف دی نو و شکر بی هیڅ چاته دا حق نه دی حاصل چې دا طواف د و شکرونه یا را کم کی او یې زیات کی د صفا او د مروه ترمنځ سعی دی کې شریعت و شکر مقرر کړی نو دا به د قیامت د ورځې پورې و شکر او بیا پکې الله پاک فرق کړی دی ما درته وی چې دین آسان دی الله پاک دې موږ ته بیا بیا خپل حرم ته راوړي او سره د قبولیت نه الله راوړي طواف لگ آسان دی چکر پکې لنډ دی نو د طواف او شکر دی او هر یو شکر د حجر اسود نه شروع کیږي په حجر اسود ختمیږي او د صفا او د مروه ترمنځ مسافت لګ وګد دی هغه کې لګ مشقت زیات دی الله پاک د سہولت معامله کړی نه د صفا نه مروه پوری یو او بیا د مروه نه صفا پوری دویم اوس هم ډېر مسلمانان داسې نه پوهیږي او بیا مونږ ته هم راشي څنګه راشي وایي سبا عمرې ته روان یم پوی مې کړه نو دا اوس د پوی کولو لایق که د ورډ لایق چې 3 لکه روپۍ د داخلې کړي دي او سبا روان یم او نن مازدیګر راشي ما پوی کړه په عمره باندې نو دا خو زموږ ستاسو د عمرو حل دی نو ډېر ملګري هر کال یې داسې میلاویږي چې د صفا نه مروه پورې او د مروه نه صفا پورې دا ډبل یو شکر شماري نو ځانم زری زری کی او پټي ثواب ورته الهو امري د و شکر په ځای باندې سوړل شکر تاو کی د شریعت حکم دانی چې د بیت الله شریف څو ګټونه دي 4 ارکان 4
هر کال اوري د دوه ګوټونو استلام شتا او د دوه ګوټونو استلام نشتا بس نه بیک او د شریعت حکم دانی چې د طواف په دوران کې با په کعبه پورې لاسونه نه مګي سینې به پورې نه مګي خونه به پورې نه مګي بس طواف بکی او بیا چې کله حجر اسود ته راورسېږي نو مخ یا سینه به راتاو کې او الله اکبر او بیا به لاس په شونډو باندې کېږي خو دلته کې مې شریعت څه وایي لاس به په شونډو ږدي خو سړک به دې نه وباسي په دا شریعت حکم نو که لاسونه دې په شونډو کې خو اواز ته دې وښکلو نو د الله د پیغمبر د سنتو د خلاف کار وکړو نو غرض دا چې دغه رنګې دا مثالونه مو چې واورېدل نو د دغه مثالو پرنا کې اچاته د قیامت د ورځې پورې د زکات د نصابونو د بدلولو اختیار نشته دی بل شرط د زکات پر فرض کېدو کې د فقه په جبه کې د احادیث په جبه کې دا غي نوم دی حولان حول د عربی په جبه کې کال ته وایي او حولان مارا د کال تیریدل اول کې مې درته تمهید ایخو چې الدین یسر دین آسان دی الله و یرید بكم الله یسر ولا یرید بكم العسر الله ستاسو سهولت غواړي الله ستاسو تنگسیا نواړي نو زکات الله وی دا بدل باندې فرض کیږي کله چې مال دی لاس تراغ او الا بدل باندې زکات فرض کیږي چې دا نصاب ته ورسي او دویمه ده چې بیا ستا لاس تراغ نصاب ته ورسېده او بیا ور باندې مکمل کال پوره شي کدا کال پوره کېدو نه وړاندې دا مال ضایع شو ورک شو وسوځېدو تاواني شو درنه لاړو نو زکات در باندې نشته هغه بله خبره ده چې 99% مسلمانان ورباندې عمل نه کوي هغه ځان له خبره ده چې 99% مسلمانان ورباندې عمل نه کوي خو حکم دادی مسله دا ده چې په زکات کې هفته نه ده معتبره په زکات کې میاشت نه ده معتبره د زکات کې هغه ورځ معتبره ده په کوم ورځ باندې چې ستا لاس ته دومره مال ستا په ملک کې پوره شو چې هغه نصاب ته ورسېږي نو لکه څنګه دې زوی په کور کې اوسي او مخې سره کاپۍ راوالي او سی ولیکي تاریخ یې ولیکي چې نن پیدا شو او فلاني ځای کې پیدا شو په دې ټیم کې پیدا شو د نوسي تاریخ لیکي نو چې کله الله در باندې مهربانه شو مال یې دله درم که او بیا یې درله نصاب ته مو رسولو نه حق دا دی د الله د دې نعمت چې ته کاپۍ راوالي او هغه ورځ ولیکي چې نن ورځ په دې تاریخ باندې زما مال نصاب ته ورسېده د الله او د الله د رسول په نظر کې اوس مالدار شوم صاحب نصاب شوم او بیا به د هغه ورځې نه ستا کال حسابېږي راتلونکي کال کې په هغه ورځ بیا په تا باندې زکات ورکولو فرض شو او بله مسله دا ده چې قرآن کې الله وایي ويسألونك عن الأهلة
دا خلق بستانه تپوس کوي د دې سپوږمو په باره کې د دې میاشتې په باره کې څنګه تپوس به کوي چې دا میاشت کله نری او کله بیا لږه غټه شي او کله بیا بالکل ګول شي او کله بیا په راوړېدو شي او بیا هماغرنګې څه شي نری شي په اوله ورځ چې راخېږي نو څه نری او بیا یو کم 29 تاریخ ته چې ورسي سپوږمۍ بیا څه شي بیا هماغسې نری شي نو اول هم ماشومه وه او بیا هم څه شي ماشومه شي نو دارنګې مسلمان هم دی الله پاک د مور د خېټې کې پیدا هم څه کي ماشوم کی او بیا زی اتیاو کالو ته چې ورسي بیا دې داسې ماشوم جوړ شي قرآن وای لکی لا یعلم بعد علم شیئا بیا هغه ورکوټوالي کې لاسونه رپېدل اخر کې بیا داسې شي په ورکوټوالي کې بیا مور په خوله کې وله نوړۍ ورکوله مور بلا چې بوډاګان شي بیا دغسې شي بیا هماغسې شي او قرآن وایي لکی لا یعلم بعد علم شیئا ورکوټوالي کې ماشوم په اسم نه پوهېدلو او بیا اتیاو کالو چې ورسي بیا په اسم نه پوهېږي دماغ یې راغون شي را کمزوري شي نه دغرنګې سپوږمۍ دغرنګې سنور هم دی نور کله ماشومي او کله د ځواني عروج ته ورسي او کله بیا بوډا شي د مازدیګر په ټایم کې رنګ یې هم تک زیړ شي او بیا ډوب شي نو چې کله کال پوره شه حولانې حول نو کال به هم د هغه ورځ شماري او حساب به لګي او ریکارډ به ساتي چې په کومه ورځ حساب پوره شوی او حساب به د شمسي کال نه کې جنوري فروری به نه حساب یې به څه شي اسلامي کال الله پاک خپل پیغمبر ته وایي دا خلک بستانه تپوسونه کوي د دې سپوږمۍ په باره کې چې دې کې څه حکمتونه دي کله راوخېږي او کله پرېوځي کله ورشي او کله غټه شي قل هي مواقیت للناس ته ورته ووایه چې دا سپوږمۍ وړېدل غټېدل کول کېدل دا ستاسو د عباداتو د اوقاتو دپاره الله دا نظام مقرر کړی د حج او د مونځ او د روژې نو قمري نظام الله پاک مقرر کړی د خپل بنده د عباداتو دپاره دی نو د دې وجې نه اصل حساب دا دی چې د شا حساب به کې د قمري کال او کوای چې زه به د شمسي کال به حساب زکات ورکوم نو بیا به د لسو ورځو زکات زیات ورکړي ځکه چې قمري کال د قمري میاشتې ورځې څو دي هغه خدای به کده کال یا 354 او یا 355 او د انګریزي کال ورځې څو دي 364 یا 65 نو انګریزي کال اسلامي کال نه لس ورځې سیوا دي نو دا لس ورځې به واړولې بیا به د هغې زکات هم ورکړي الله دې موږ تاسو په دې خبرو پوه کړي او الله پاک دې موږ تاسو د بدی باندې عمل توفیق هم راکړي چې کله یو ماشوم بلوغ ته ورسېده هغه باندې لمونځ هم فرض او د لمونځ د مسلو زده کولو به څه شو فرض شو چې کله مسلمان لاس ته دومره پیسې راغلي چې دې په حج کولی شي حج هم به فرض شو او د حج د مسلو زده کولو به څه شو فرض شو اوس مولیان چغې وایي درسونه کېږي او دا تربیت دپاره پروګرامونه کېږي خو بیا هم په زرو حاجیانو کې چې لس شل کسان راځي نو یې مړه کېږي او ډېر پکې دا داسې هم دي ما خو لس سله حج کړی او چې د چا ډېر حج کړي که نه او ځان ته سوی د ټولو هماغه زیات خطا کېږي هغه مشهوره واقعه ده
د مشکات شریف شارح دی نوم دی مولا علی قاری رحمه الله او د عربی په ژبه کې د حج په مسلو باندې کتاب لیکلی دی موجوده زمانه کې د اردو چې څومره رسالې دي نو د هغې بنیاد هماغه کتاب دی د هغې نه خلک راغونډوي داسې عالم او د مشکات شریف شرح یې لیکلې ده د عربی په ژبه کې په 14 جلدو کې چې کله حج ته لاړو نو په هغه زمانه کې خو دومره ګڼې ګوڼې نه نو طواف یې دغه سړک نه شروع کړ چېرته یو مولا به دغه کې مطاف کې هغه په لاس کې خو چې فلانیه یا حاجي صاحب حج ته راغلی او د مولا علی قاري کتاب یې نه دی ویلی بیګم خبر کړه راغلی حج ته داسې کې ورته طواف کې شروع کړی خبره پوه شو نو خبره خو د هغه ومنله او ځان ته حیران شو چې دا مې څه وکړه ځکه به خامخا سره راغلي وایي مولا علی قاري خو زه پخپله یم کتاب خو ما لیکلی امام ابو حنیفه رحمه الله څومره لوی مولا وایي دا حج 3 مسلې مې د نایي نه یې زده کړي د چا نه د نایي نه وایي حج مې وکړلو او سر مې خریلو او نایي ته ورغلم کېناستمه نو دا کس اړخ مې وړاندې کړ اول لري اړخ نه شروع وکړه هغه نایي را باندې غږ وکړه حاجي صاحب لا ښې اړخ را مخکې کړه سنت طریقه دا ده چې شروع به د کوم اړخ نه کړې د ښې اړخ او بیا چې کله کېناستمه نو مخ مې د قبلې نه بل اړخ واړولو نو بیا را باندې غږ وکړو نایي حاجي صاحب استقبل القبله قبلې ته مخ کړه دا سر خریل د پېښور د ښار سر خریل نه دي دا خو د حج یو اهم عبادت دی قبلې ته مخ کړه او چې بیا کله دې را پاڅېدمه را روانېدمه دی را باندې غږ وکړه ادفن شعرک د خپل سر دا ویښته دې په خپلو لاسونو په ځمکه کې خښ کړه دا د انسان د بدن اعضا دي د دې به قدر کې زنانه هم په دې خبره باندې پوهېږي سر به ګومنځ کي او ویښته به په ویاڼې کې لړې کي د انسان د بدن اعضا د دې اکرام د دې احترام په مسلمان باندې لازم دی که جدام شو در څخه ویاڼو کې مې نه ورځي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دغه کې نه یانو کیسه نو دا نو دومره لوی مولا و هغوی د حج 3 مسلې مې د چا نه زده کړې د نایي نه او د 14مې صدۍ حاجي 15 لکه 14 لکه روپۍ داخلي کړي او ما خو بله 10 حجونه کړي زموږ د دې بازارونو یو حاجي صاحب الله دې وبخي اوس مړ دی ما چې دا حج مسلې شروع کړې نو دا مسله مې پکې وکړه چې زنانه به کم از کم د احرام نه اله اوځي چې د تمام سر د ویښتو د څلورمې حصې ویښته کټ کړي او هغه کټ کړي شوي ویښته هم د ګوتو د بند سي برابري او کني د احرام نه بنوځي نو هغه مړ دی الله دې وسوبخي وایي ما خو 15 عمرې کړي دي او هر عمره کې به راسره جاڼۍ هم وه کله به راسره لوڼ هم وي او ما به راونیو د دقه ځای نه به مې یو څه ویښته ته نه څه کړه کړ که ما وې د ځه نو دا هغه حاجي صاحب و چې 15 عمرې یې کړي او دی حال نو د دې وجې نه علما وایي چې کوم مسلمان باندې الله مهربانه شه مال یې ورکړه او دا مال بیا نصاب ته ورسېده او بیا په دې باندې کال واوړېده اوس د به د زکات مال کې به د باندې زکات فرض شو زکات هم بې فرض شو او د زکات د مسلو زده کول هم بې څه شو فرض شو زکات مسلې به دې زده کوي چې کومې غټې غټې بنیادي مسلې دي نو د زکات په فرای شرطونو کې یو شرط حولانی حول د کار پوره کېدل اوس مثلا
د ساڑی باون طولو چاندی قیمت مثلا اگا 1 लाख روپے دی بطور مثال او دا 1 लाख روپے د یو مسلمان لاس ته راغلی په یکم رمضان د رمضان د میاشتې په یکم تاریخ باندې او یا نن یکم شعبان دی نن یکم شعبان دی نن رالی او هغه روپۍ نصاب ته ورسېدي یعنی 1 लाख روپۍ د ده لاس ته رالی نو چې څنګه د لاس ته 1 लाख روپۍ راغلی نو اوس دی صاحب نصاب شه یکم شعبان به ولیکي او دا یاداشت بار به ورسره ښې دی د انګریزي تاریخ هم ولیکي راتلونکي کال کې چې یکم شعبان راتلو نو د ده سره د 1 लाख روپو په ځای باندې 10 लाख روپۍ وي 10 लाख نه 12 लाख روپۍ وي څومره 12 लाख 1 लाख روپۍ د شعبان په میاشت کې راغلي ورپسې 1 लाख روپۍ د رمضان په میاشت کې راغلي بیا ورپسې 1 लाख روپۍ د شوال په میاشت کې راغلي او راتلونکي کال کې 1 लाख روپۍ د رجب په میاشت کې راغلي نو ګوره تاسو ما ته سوچ کوئ اصل کال خو په څو کمو روپو باندې تېر شو هغه 1 लाख روپو باندې خو په دې منځ کې چې دا څومره ورسره راځي د دې به مستقل کال نه شماري بلکې هغه ورمنې 1 लाख روپۍ د هغې سره به یو ځای کې بس چې په هغې باندې کم کال پوره شو حتی کې که په راتلونکي کال کې د یکم شعبان نه 2 ورځې وړاندې یو 2-3 لکه روپۍ ستا لاس ته رانې نو 2 ورځې بس به د هغې هم څه ورکړې هم زکات ورکړې او د تېر شوي کال به هم د نورو به هم ورکړې دغه رنګې په یکم شعبان 1 लाख روپۍ در سره دي او د ساڑی باون طولو د شانی د قیمت برابر وي او زیاتی دی حتی کی پر راتلونکي کال کې د یکم شعبان نه 2 ورځې وړاندې نعوذ بالله یا هور ولګېده هغه ټولې روپۍ دې اوس وځېدي یا ډاکه وشو غلا وشو ټولې روپۍ درنه لاړې او یا دې سودا وکړه او تاوان دې وکړلو او هغه ټولې روپۍ درنه لاړې ټول کال در سره وي د کال د پوره کېدو نه 2 ورځې وړاندې لاړې نو بس زکات درنه لاړو زکات ساقط شو زکات در باندې نشته دغه رنګې والد صاحب وفات شي او د هغه سره په بینک کې یا په کور کې روپۍ دي او په کومه ورځ باندې چې دا والد صاحب وفات شو د هغه ورځې نه هغه روپۍ د ده د زوی شوې هغه روپۍ د ده د زوی شوې نو که چېرته د دغه زوی سره د پلار د میراث دغه روپو نه علاوه 1 روپۍ هم نه وه نو بیا خو به د ده د زکات حساب د هغه ورځې نه کېږي په کومه ورځ چې د ده پلار مړو او که نه د پلار د میراث نه علاوه هم د ده سره دومره روپۍ وي چې هغه نصاب ته رسېدي او په هغې باندې 9 میاشتې 8 میاشتې اورېدلې وي نو بیا د پلار په مرګ سره د پلار د میراث کومې پیسې د ده لاسته رالي هغه به دغه زړو پیسو سره شاملوي او په هغې چې کوم کال برابري هغه به په دې باندې هم حسابوي او بیا به د هغې زکات ورکوي نو ما درته ووایي چې الله پاک وایي زه اسانتیا غواړم تکلیف مشقه ده نه غواړم که اوس دا حکم الله کړی وي چې هره سهار نه واله مازدیګره پورې څومره ګټي ماښامه د هغې زکات ورکوي نو سم ویلی شو دې سم ونه شوې نه الله وایي چې کال پوره شي
بل شرط د زکات واجب کېدو په شرطونو کې دا دي چې دا کومې روپۍ ستا په ملک کې راغلي دي دا د قرضونو نه خلاصي د قرضونو نه آزادي د قرضونو نه آزادي 10 लाख روپۍ سرمایه ستا سره راغله او 15 लाख روپۍ د نورو خلکو قرضونه در پوری دي نو زکات در باندې نشته دي 10 लाख روپۍ ستا لاسته راغلي او 5 लाख روپۍ د خلکو قرضونه در پوری دي نو د 5 लाख روپو زکات در باندې شته او د 5 लाख در باندې نشته دي 10 लाख روپۍ د لاسته راغلي او 9.5 لک روپۍ در باندې قرض دي نو دا 9.5 لک روپۍ چې د لسونه لري کې نو 100,000 باندې شوي 50,000 باندې شوي نو په دې 9.5 لک کې خو ځکه نشته چې دا د بل دي دا د چا دي دا د بل دي هغه ځان له خبره ده چې تی نه ورکړي نو ظلم کې ظالمي خدا دې دبل ځکه در باندې زکات نشته او چې کومې 50,000 باندې شوي هغه 50,000 نصاب ده نه دي رسېدلي مسله دا ده یو دین دی او یو قرض دی په مسله ځان پوهېږئ یو څه شی دی دین یو دین یو دین دی یو دین دی او یو څه دی قرض دی دین دی ته وایي چې یو دکاندار ته یو مسلمان راغه او ورته وایي چې د 10 لکو روپو سودا درنه کومه او کال پس یا شپږ میاشتې پس به په فلاني تاریخ باندې تا ته پیسې درکومه نو دا سودا صحیح ده دا سودا څه ده صحیح ده او چې سودا وشوه اوس هم دغه دوکاندار دغه سودا چې په نغدو خرڅوي نو ارزانه یې خرڅوي او د دې نه په یو کال نیټه واغشته او د دې نیټې په وجه باندې ریټ ورته ګران ولګولو نو دا هم جایزه ده دا هم څه ده جایزه ده یو کور یا یو موټر په نغدو ارزان او په قرضو ګران ها یو خبره ده ظلم باندې کی داغه د مجبورین ما دومره غلطه فائدہ نه اخلي چې ته یو په لاسه ګټه پکې کېږي داسې باندې مناسب زیاتوالی کولی شي اوس دین کې دا مسله ده چې کم تاریخ دی ورسره لیکلی نه او یا دې ژبه ورسره کړې نه د هغې نه وړاندې دکاندار د هغه سړي د هغه پیسو مطالبه نشي کولی هغه مطالبه کې چې هغه تاریخ راشي او چې بیا په کوم ورځ باندې تاریخ پوره شو او دکاندار مطالبه وکړه چې راکا په هغه ورځ بیا په هغه سړي باندې هغه ته دین ورکول پیسې ورکول فرض عین دي که یو منټ هم دی لرې کوي دا کبیره ګناه ده دا ظلم دي زیاتې دي ورکوي او یو قرض دی ګورئ قرضانې چې یو سړی بل مسلمان ته وشي یا 1,00,000 روپۍ راکړه هلکه څومره زره یې غواړې یوې میاشتې دې راکړه نو دا 1,00,000 روپۍ واله میاشت پس به یې راکړي نو اخلاقا خو حکم دا دی چې کوم سړي بل چا د قرض ورکړه نو چې میاشتې ورته یاده کړې نه نو د میاشتې نه وړاندې دي نه مطالبه اونکی اخلاقا لیکن شریع حکم داری چې په قرضو کې نیټې نشته که د 1,00,000 روپۍ قرض ورکړي د میاشتې لپاره او هفته بدلې ورغه چې ما د خپل قرض واپس راکړه نو هم دې د هغې مطالبه هم کولی شي او په هغه سړي فرض هم دی چې مطالبه یې وکړه دې به وړه پیسې را پیدا کړي چې د کم ځینې نو دا د دین او د قرض دی فرق دی
نو د زکات د واجب کېدو په شرطونو کې یو شرط دا دی چې دا پیسې دې د قرض نه سي آزادي هغه به در باندې زکات فرض کېږي. کمې پیسې دې چې قرض راګیري کړي هغې کې در باندې زکات نشته دی. نو دا هغه شرطونه دي. بل اخرنی شرط نور هم ډېر دي خو غر غر درته پکې راغونډوم. بل شرط دا دی چې دا کومه سرمایه ستا لاسته راغلې ده دا ستا او ستا د اهل و عیال د زندګۍ چې کوم بنیادي ضرورتونه دي هغې کې نه راګیره هغې کې سي نه راګیره. کور بنیادي ضرورت دی کور دی بې واغش زکات لاړ. موټر بنیادي ضرورت دی موټر دی بې واغش زکات لاړو. کور کې د استعمال لوښي دي بسترې دي د ځان د مېلمنو هغه دې بې واغشته زکات لاړو. د خپل ځان د حفاظت لپاره اسلحه ده هغه دې بې واغشته. دا ټول انساني ضرورتونه کومه سرمایه چې د کال په منځ کې په دغه انساني زندګۍ په بنیادي ضرورتونو کې ولګېدله هغې ټولو کې زکات ختم شو. چې کوم د هغې نه سوا شو هغې کې در باندې زکات فرض. دا لومړنۍ مسله شوه د زکات د شرطونو الله دې موږ تاسو ټول پرې پوه کړي. دویمه مسله ده اموالي زکات. اموالي زکات یعنی هغه اموال چې په کوم اموال کې الله پاک مسلمان زکات فرض کړی دی. هر مال کې نه دی زکات فرض. نمبر 1 سره، نمبر 2 سپین، نمبر 3 نقد کیش هغه روپۍ دي که افغانۍ دي که درهم دي که دینار دي که ډالر دي که یورو ده کار شی دی. او نمبر 4 مالی تجارت. مالی تجارت مالی تجارت څه ته وایي؟ مالی تجارت هغه مال ته وایي چې په کومه ورځ مسلمان دا مال اخیستو د اخیستو په وخت کې د نیت د هغې نه خرڅ شو دې ته مالی تجارت وایي. که هغه کور دی که هغه موټر دی که هغه پلازه ده که هغه هر شی دی. او پنځم د دې څلورو واړو او یا په دې کې د بعضو مجموعه لږ سره دي لږ سپین دي لږ نقد کیش دی او لږ مالی تجارت دی او دا څلور واړه چې دې راغونډ کړه د 52 توري شاندې ته رسي نو زکات پکې فرض دی. او په دې 5 قسمه اموالو کې چې کومه فریضه الله پاک مقرر کړې ده دې ته زکات وایي. دې ته زکات وایي. کم مسلمان ته چې الله ځمکه ورکړې ده جیدادونه دي پټي دي د هغه پټونه چې کومه دانی راوځي حاصلات جوار دي چنه ده دال دي وریجې دي غنم دي نو په هغه حاصلاتو کې هم څه دي زکات فرض دي. خو دا مخکینی کم 15 اموال می چې در ذکر کړ هغې کې به زکات اله فرض دي چې کال وي ووري. او د ځمکې په حاصلاتو کې چې په کومه ورځ هغه دانه دې راغونډه کړه په هغه وخت در باندې زکات شو فرض شو. او د ځمکې په حاصلاتو کې چې کوم زکات فرض کېږي هغې د شریعت په ژبه کې کېږي عشر. او د عشر معنی لسمه حصه او په دې کې الله پاک لسمه حصه فرض کړې ده ځکه ورته څه کېږي عشر. او مسله دا ده د ځمکې د فصل پکارلو ریبلو او تریسر کولو او د هغې په صفا کولو چې څومره خرچې راځي دا خرچې به وروستو منفي کې اول به دې ته څه ورکړي عشر ورکړي. دا مسله ده. که هغه 10 دړۍ وشوې
اما بګي زکات ورکې عشر او کاغه یو درې یو شو اما بګي ورکې عشر ورکې بیا ما درته وی چې الله پاک وایي چې دین آسان دي دین ګران نه دی دوه قسمه پټی دي یو بارانی چې د باران په اوبو باندې اوبه کېږي خرچه پې نه راځي نو هغې کې چې کوم حاصلات وشو په لسو منو کې یو من او په شلو منو کې دوه یعنی عشر دی او چې کم پټي بویل باندې په ارډ باندې اوبه کېږي په پیسو باندې اوبه کېږي هغې کې چې کوم حاصلات وشو هغې کې نصف العشر دی د عشر نیمه یعنی په لسو منو کې نیم من دی وګوره الله چې مشقت کم شو الله پاک خپله فریضه سوا کړه او چې مشقت زیات شو نو فریضه یې څه کړه کمه کړه او بل آخرنی مال هغه حیوانات دي حیوانات مونږ تاسو د څه نه ښکاري لیکن د کوهستان او د دیر او د دغه علاقو په دې میلو کې چې ګرځي د هغه خوار خلک چې موږ تاسو د داسې ښکاري چې دا به د جهان خواري او 200 300 500 د ګډانو رمۍ شي روانه کوي او هغې مالکان نو چې 500 ګډانو ورسره او د یو ګډ قیمت هم 50,000 روپۍ واچي نو څومره قیمت بیا د هغې څومره نصاب دی اب انشاءالله بیا راتلونکي کې جمعه کې وایي الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم